أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عزتمندو مسلمانانو دا الله سبحانه وتعالى طریقہ دادا او دا رب العالمین عادت ده چې په خپل عالم کې بعضی زینو له الله رب العالمین غورواله ورکړی دی، بعضی زمکه الله غوړه کړی دي. دا ټول زمکه د رب العالمین ده، د زمکه او اسمانونو ټول د الله رب العالمین دي، خو بعضی زینه به کې الله ډیر غوړه ګرځولې دي، ډیر فضیلت رب العالمین ورکړی دی چې دا غي تذکره الله سبحانه و تعالی په خپل کتاب کې کړی دی. دغه شاندګي بعضی زمانی الله غوړه کړی دی، زمانم ټول د الله دا، د دې زمانه خالقم الله دی، خو بعضی زمانی الله په بازو باندې غوړه کړی دی. او قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایلی دی وربک یخلق ما یشاء و یختار. دلته مفسرین دام ویلی دي چې یختار کې د غوروالی معنی دار چې بعضی زینا الله بعضی وختونه الله غوړه کړی دي او بعضی زمانی الله غوړه کړی دي او بعضی مکانونه الله غوړه کړی دي. لکه د جمعې ورځ الله په دې ورځو کې غوړه کړی ده، په جمعتونو کې الله په دې زمکو کې د جمعتونو زمکه الله غوړه کړی دي، به په دې ټولو کې د حرم زمکه غوړه کړی ده. نو دغه شان زمای عزتمندو په دې ورځو کې، په دې میاشتو کې، په دې شپو کې، په دې ټولو کې الله غوړواله کوي کړی ده. په ټولو شپو کې الله غوړه شپه دا د ليله القدر شپه ګرځولې ده، دا ډیره غوړه شپه ده. او په میاشتو کې الله رب العالمین د رمضان میاشت دا غوړه میاشت ګرځولې ده. زمونږ د انسانانو طریقه دا د زمای عزتمندو چې کله یو پروګرام را رواني، یو د واده پروګرام را رواني، یا بل اسیو اجتماع را رواني، نو دا غي د لپاره خلک تیاریانې کوي، دا غي د لپاره ترتیب برابرای، دا غي لپاره یو منصوبه برابرای چې دا پروګرام به په دې منصوبه باندې کوو، دا غي د لپاره کسان مقررای، دا هغه ورځې دراتلونه مخکې د خلکو په پوره تیاری نیولای. که واده هم دغه د واده د ورځې نه مخکې د خلکو د واده چې څومره ضرورتونه دي هغه پوره کړي، د مخکې نه تیاری کړي، بیا په هغه ورځ څوک منډې نه وایي، د مخکې نه ځان برابر کړي. دغه شانته کې قبل یو خیرات اسیو خیرات څوک کوي، نو ام دغه خلکو د مخکې نه پوره ترتیب نیولای او پوره منصوبه برابر کړي او ډیر سوچ هغه ته کړی. زمای عزتمندو دغه شانته کې به موږ او تاسو باندې یو ډیره بهترین میاشت را روانه ده او الله رب العالمین دې وته موږ ورسي. دا د سلف الصالحین طریقه و زمای عزتمندو چې هغه به دا دعا کوله چې اللهم بلغنا رمضان، یا الله موږ رمضان ته ورسي، موږ له دومره عمر راکې چې موږ رمضان ته ورسیږو. دغه زمای عزتمندو ډیر خیرونه دي ان شاء الله، په خپل موقع باندې به وایو، ډیر زیات ناشنا فضایل دي دغه میاشتې چې په حدیثو د نبی علیه الصلاۃ والسلام کې راغلي دي او دغه کې ډیر خولي عبادتونه دي چې الله رب العالمین منګ او تاسو لرا کړی دي. د دیو جن د سلفو طریقه دا و چې دا دعاګانې به کولې چې الله منګ رمضان ته ورسه، د رمضان پورې ژوندۍ منګ لرا کې. نو زمونږ او تاسو لپاره خو اولنۍ خبردار زمای عزتمندو
چې د رمضان په حواله سره چې موږ به دا دعا کوو چې الله موږ رمضان ته ورسې، یا الله موږ رمضان ته ورسې، د رمضان د روزو د نیولو توفیق را لراکې، باغې کې د خسته بندګۍ توفیق را لراکې. او دویمه خبردار زما عزتمندو، د رمضان حواله سره دو تیاریانې دي، هغه دوه قسمه تیاریانې وکاو. یو خو زمونږ استادو د دنیا تیاریانې دي، د دنیا چې د رمضان د پاره زمونږ استادو کم کارونه دي، زمونږ د دنیا کم مصروفیات دي چې هغه له موږ یو ترتیب ورکو چې بیا په رمضان کې زمونږ مصروف ډیر نه یو، رمضان کې زمونږ د کارونو ترتیب برابرۍ. د دیو جن داغه نه مخکې زما عزتمندو موږ له پکار دي چې د رمضان د پاره خپل تیارې د دنیا برابر کو. که یو دکاندار سره دی چې هغه د خپل دکان ترتیب برابر کی چې زبر رمضان کې بدی ترتیب باندې دکانداری کوما، کداغه شانته کې یو دیاړی مار سره دی نو پکار دی چې هغه دیاړی مار هغه خپل کار له ترتیب ورکی چې زبر بدی ترتیب باندې کار کوم، دیاړی به کوما، د دین اخوا د خپل ټیم چره دا بد الله په بندګۍ کې دا به مصروف کوم او د الله بندګۍ به کوم باغې کې. یا یو بل پیشې سره متعلق سړی دی، او زما عزتمندو ترتیب ډیر ضروری دی. ګوره که د کم سړی د کارونو ترتیب نه وو، د مخکنه کاغذ او قلم نو راغسته، خپل اوقات له تنظیم نو ور کړي، هغه له ترتیب نو ور کړي، رمضان به بدی سړی باندې ډیر ګډ وټیریږي بیا. او چې د مخکنه د ترتیب جوړ کړي دی، یو ټیم ټیبل جوړ کړي دی چې دا به زماره تلاوت ټیمی، دا به می د کار ټیمی، دا به می د اسکارو ټیمی، دا به می بګی د بل چې کوم کارونه دي دا به می د غیر ټیمی. نو د دې سړي د رمضان چې دا ډېر په خسته طریقه باندې تیریږي. او زما عزتمندو دا یو خبره یاد ساتئ، ترتیب الاوقات دا په ټول ژوند کې برابر ساتئ. هر سړی په کار چې د ژوند چې دا په ترتیب باندې او دا په ترتیب ټول عمر چلیږي. ګوره چې د سار منځه ترتیب دی، د سار منځه نه بعد د اسکار دي، د اسکارو نه بعد د ورزش دی یا نور څه دي، هغه له ترتیب ورکی. بیا د چې کوم ذمہواریان دي، مسؤلیت دی او کوم ملازمت دی چې هغه له پټیم باندې دی، زیو پټیم باندې بیا دی راځي. او بیا د روټي هم یو ټیمی، د خوب یو ټیمی، ګډ وډ ژوند دا مناسب نه زما عزتمندو چې ټول کال کې ستاسو خوب یو ټیم دی، هغه ټیم کې ته خوب کې ګډ وډ نه کې، د ګرمي خوب دی کنه مستانه خوب دی، ستاسو خوراک یو ټیم دی، پاک ټیم باندې ته خوراک کې. د ته ترتیب الاوقات ویل کېږي. د دې سره د انسان ژوند چره دا ډېر مزیدار تیریږي. نو په دې طریقه باندې زما عزتمندو اولنۍ خبردار چې موږ د رمضان حواله سره خپل کارونو لا هغه له ترتیب ورکو، چې کوم زمونږ مخکې ضرورت دي چې پورا کو. د رمضان چې کومې سوداګانې دي، د رمضان چې کومه خریداری ده، په کار چې دا د رمضان نه مخکې موږ وکړو. مخکې ګورئ چې رمضان نه راغلی موږ خپل خریداری کړي. ګورئ بیا وروسته بازارونو ته تلل او راتلل په رمضان کې دا سړی ډېر زیات ګډوډ کوي. د انسان هغه ترتیب چې د کوم جوړ کړی هغه ترتیب متاثر کیږي. بیا نو چې تا ټولې میاشتې خپل خریداری کړي، ځان دې برابر کړی چې ته د حتی الامکان د بازارونو د چکرونه د دینه ته بچي. او دویمه زما عزتمندو د رمضان د تیارې د حواله سره بل خبره ده او دا ډیره زیاته ضروری ده چې موږ او تاسو په خپل مصروفیاتو کې کمی راولو. موږ او تاسو په خپل مصروفیاتو کې کمی راولو. ځکه رمضان چې دی یو زمونږ عامه زندگی ده، یو د رمضان زندگی ده. عامه زندگی کې موږ مصروف یو، څوک په یو اهم کار کې، یو غیر اهم کار کې، څوک په لهو لعب کې مصروف وي. ډیر خلک زما عزتمندو دا په عباسیاتو کې مصروف وي. ګوره ټول ورځ مصروف وي، ټول ورځ، خو چې ما خام دغه نه تاسو کې چې تاسو وکړل هغه سم نه کړی. ټول ورځ به دا سړی مصروف وي، دا هیڅ نه وزګار، خو چې ما خام ته هغه کارګردګي وګوري چې دې سړی څه کار کړی دی د به سم نه کړی. نو د دې وجه نه زما عزتمندو موږ بخپل غیر ضروری مصروفیات پدې کې به ګوره کیمرا ولو، غیر ضروری مصروفیات. او دا وخت چې زما عزتمندو دې ډیر لوی نعمت دی. حدیث کې راغلی دی د الله نبی فرمایلی دي دو نعمتونه دي
خلکو به ډېر لوی تاوان کړی دی. یو دا دی چې الصحت والفراغ، یو صحت دی بل فراغت دی. فارغ ټیم د سره دی فارغ، نو دا فارغ ټیم چې دی دا د الله په بندګۍ کې مصروف کا، دا په عباسیاتو کې مه مصروفه وه. د دې وجې نه پکار دا ده چې موږ په خپل د ټیم باندې نظر واچو چې زما کم ټیم دا غیر ضروری مصروف دی چې دا زه راوړم او د الله په بندګۍ کې مصروف کما، د الله په دین کې مصروف کما، عبادت له دغه ټیم ورکما. نو اولنۍ خبره دا ده چې موږ به ګورې خپل مصروفیات کمو. غیر ضروری آنا جانا، یو ځای ته تلل بل ځای ته تلل، د دې هیڅ ضرورت نشته دی. غیر ضروری بازارونو ته تلل راتلل، دې ته هم ضرورت نشته دی. غیر ضروری په لهو لعب کې ځان مصروفه کول، دې ته هم ضرورت نشته دی. په لهو لعب کې ځان ولې مصروفه کوو؟ په زیر دی چې موږ ځان په لهو لعب کې مصروفه کړی دی، دا ټیم به راولو د الله رب العالمین په دین کې به مصروفه کو، د الله په دین کې به ولګو. نو اولنۍ خبره زما عزتمندو د رمضان حواله سره هغه ده چې موږ به خپل مصروفیات دا به کم کو او په خپل مصروفیاتو به نظر ثانی کو. ګوره چې زما دا مصروفیات دا ضروری دي که دا غیر ضروری دي. اسنه چې په لهو لعب کې میزان مصروفه کړی ټول جن می پاس اخوا دی خوا کې تیر شي او بیا رمضان زما عزتمندو. نو اولنۍ خبره. دویمه دا ده چې نن سبا چې ډېر خلک مصروفه کړي دي زما عزتمندو، دا موبایل مصروفه کړي دي. ډېر لوی خلک د دوی ډېر زیات وخت چې خرابېږي ضایع کېږي دا په موبایل باندې ضایع کېږي. نو دویمه د رمضان حواله سره دویمه خبره دا ده چې موږ به د انټرنیټ نه اجتناب کوو، د موبایل نه، دا غټ موبایل چې دی د دې نه اجتناب. دا ضروری استعمالول، ضروری حد پورې، ضروری حد پورې دا استعمالول شي، دا څه ناروا نه دی. خو هغه استعمال چې هغه غیر ضروری دی، استا وخت ضایع کوي، تا د الله د عبادت نه مصروفه کوي او مشغوله کوي، نو دا غینه به ګورې موږ او تاسو ځان ساتو، دا غینه به بالکل ځان ساتو. خیر استعمالوه خیر دی. د قاریانو تلاوت پکې ډاونلوډ کا، خسته خسته د قاریانو اوازونه دي اب کې واچوه او چرته کار کې دکان دی دکان کې نو سار نه ځان ته تلاوت ولګوه او د الله کتاب اوره. دا ښه خبره ده. دا د موبایل استعمال له ښه استعمال له دغه شان کې د علماو تقریرونه دي پکې، هغه د علماو تقریرونه پکې واچوه ځان ته او هغه تقریرونه اوره، په دکان کې اوره، په دیاړۍ کې اوره، په خپل دفتر کې اوره، په کور کې اوره. دا به د موبایل یو ښه استعمال زما عزتمندو. خو ګوره بد استعمال دا به د موبایل نه کو. بد معنی دا چې بیزه ټول ورځ فیسبوک اړه او راړه، ټول ورځ پردي تصویران ګوره، باقي هیڅ پیدا نشته زما عزتمندو. نو مفید استعمال کوي، پیدا ته واخلې د دې موبایل نه، په هغه طریقه باندې استعمال کوي. دویمه د رمضان حواله سره دویمه خبره دا ده چې موږ به د انټرنیټ نه ځان ساتو. ګوره دا یو فساد دی زما عزتمندو، یو فتنه ده زمونږ تاسو د پاره راغلی. پیدې شته سنا سه پیدې پکې شته زما عزتمندو، خو موږ او تاسو نه هغه د پیدې کارونه کم کو او هغه د نقصان کارونه چې هغه زمونږ نه ډېر کېږي. اسې عبس رانه استعمالېږي ټول ورځ اسې اړه وراړو. موږ پکې چېرته نه څه کار وکړو، نور خلک په دې باندې ډېر ښې پیدې ته خلک علي، هغه پیدې هم ته موږ نه علو. نو د دې وجه نه د موبایل نه به ځان ساتو، د موبایل د استعمال نه به ځان ساتو. ضروری استعمال به کوو، د فائدې استعمال به کوو زما عزتمندو، غیر ضروری استعمال به نه کوو. او بل خبره دا ده چې زمونږ استادو رمضان او قرآن دا دوانه د یو بل سره ډیر زیات لازم دي. ما چې دا کم آیت ولستو، الله رب العالمین فرمای شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د رمضان دا هغه میاشت چې په دې کې قرآن نازل شوی دی. د رمضان او د قرآن ډیر نږدې تعلق دی زما عزتمندو. احادیثو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې ډیر زیات بیان کړی دی. نو چې موږ او تاسو بکثرت د قرآن کریم تلاوتونه وکړو، ډیر تلاوت کو د قرآن کریم، ډیر تلاوت چې موږ ته موقع ملاویږي چې موږ د قرآن کریم تلاوت کو زما عزتمند، چې وخت را ناسې تیر نشي. تلاوت د قرآن کریم دا ډیر زیات پکار دی او اجر هم ډیر زیات دی زما عزتمند. چې یو سړی روزي او بیا
د قران کریم تلاوت کوي نو دا ډیر لوی خیر دی. د الله نبی فرمایي په یو حرف باندې الله لس نه کوي ور کوي. یو حرف معنی دا چې دا کم کلمې مرکب شوي دي کنه د حروفونه، لکه یو نوم دی زید، نو په زید کې 3 حروف دي، 3 یو پکې زا ده، یو یا ده، یو دال له، دا 3 حروف دي اصل کې. په دې باندې الله 10 نه کوي ور کوي 10. نو چې یو غنټه تلاوت وکړي کنه ډیر لوی د اجر یو ډیر لوی خزانه به راجمع کې. نو د رمضان حواله سره پکاردار چې زمنګ په ترتیب کې یو دای چې موږ به په دې 40 غنټو کې ډیر حصہ د قران کریم تلاوت لور کو، ډیر حصہ. او دا بیا غا ترتیب بدای زما عزتمندو ترتیب د څه پکار دی چې یو خود زیاتی ټیم دی. زیاتی معنی دار چې داغي یو غټ ټیم دی، ماسپخین د سار د منځنه والا تر د ماسپخین منځ پورې یو ټیم دی، دا یو ډیر لوی ټیم دی. یو د ماسپخین منځنه والا تر د سار د منځ پورې ډیر لوی ټیم دی. خو یو د دین علاوه نور ټیمونه دي د 15 منځونو سره متعلق ټیمونه دي چې د هر منځنه ته دومره مخ کې راشي چې د بګي وسی بار تلاوت وکړي. 15 منځونه لچې تر راځي ته به 15 سپاره تلاوت کې 15 سپاره. دا بستا یو بل منزل رواني د قران کریم، یو بتا بل منزل شروع کړي. ابدای چې ته به د سار نه کېنی، د سار منځنه بعد بکېنی، او سوګ یو سپاره کوي، سوګ 2 سپاره کوي، سوګ 3 سپاره کوي، سوګ 15 سپاره تلاوت کوي. یو بستا هغه ترتیب چلیږي. خود ار منځنه مخ کې یو سپاره تلاوت کوا، نو دا به ستاد ورځې 15 سپاره تلاوت راځي. هر ورځ به ته 15 سپاره تلاوت کې، نو په شپږ ورځې کې بستا قران کریم ختميږي. چې شپږ ورځې تیریږي تا به قران کریم ختم کړی. نو دا شانته کې چې ټول میاشت تیریږي نو تا به د منځونو بری ترتیب باندې سلور 15 ختمه کړي. چې دا 15 منځونو چې کوم ترتیب دی، او بیا کې یو سړی دسی دون ټیم ور کوي چې د مانځنه مخ کې سپاره باندې نیمه غنټه ټیم لګي، په سپاره باندې نیمه غنټه ټیم لګي. چې تکړه سړی هغه په 20 منټه کې وای، خو چې رسې په ترتیب باندې وي او خبر برابر وي نو په نیمه غنټه کې یو سپاره تلاوت کیږي. نو چې یو سړی دسی چې هغه د مانځنه مخ کې نیمه غنټه ځان سره وړي او نیمه غنټه بیا وروسته ایثار شي، نو دا سړی به د ورځې تقریبا 10 سپاره تلاوت کوي. دا به د ورځې 10 سپاره 15 منځونه دي کنه، د دې چې دار مون سره 2 سپاره کوي، دا به د ورځې 10 سپاره تلاوت کوي. دا په سړي باندې بوج نه راولي. دا یو سپاره تلاوت 2 سپاره تلاوت دا په انسان باندې بوج نه راولي زما عزت مندو. ځکه چې ته یو سپاره د مانځنه مخ کې وي، بیا به کې منځو کې اسکارو کې ته بل ریلیکس شي، دمه بشي، بیا د مانځنه بعد بیا وته کېنه، بیا 20 منټه نیمه غنټه کېنه سپاره تلاوت به وکي. نو ته به 3 ورځې کې ته به 10 ختم وکي. چې روزه تیریږي ته به 10 ختمونه کړي. او به چې لاستاد سحر د مانځنه بعد کم ترتیب دی یا د ماسختن د مانځنه بعد کم ترتیب دی، نو باغی کې چې تکم تلاوت کې ډېر خلک به ډېر تکړی د ورځې 15 سپاره دسه وای، نو هغه بستا یو زیاتی د قران کریم یو ذخیره او یو منزل وای. نو د قران کریم تلاوت به زما عزتمندو پر رمضان کې ډېر زیات کو. خدای غیر لپاره د وسنه تیاری پکار ده، د وسنه ترتیب پکار دی، د وسنه عزم پکار دی، د وسنه سم کلک جذبه پکار ده زما عزت مندو. دا بیان کیږي ګوره چې تا په ټول کال کې قران نه راغسته، رمضان کې بیا تا ته ډېر بګرانه به توفیق ملاويږي، به نشه راغسته. نو کوشش دا کوه چې د وسنه د سورې دي د شمار رمضان ته یو سورې باندې دي چې د وسنه منګ خپل تلاوتونه شروع کو، د قران سره یو تعلق شروع کو. او بل زما عزت مندو بل ضروری خبره د قران حواله سره ده چې زمون کم اهل خانه دا دا غوی د رمضان حواله سره ذهن سازی پکار ده. زمون چې کم کوړما ده، زمون چې کم خاندان دی، زمون چې کم بچی دی اهل او عیال دی، د رمضان حواله سره دا غوی ذهن سازی چې دا ډیره ضروری ده. چې غوی ته منګه د رمضان حواله سره خبري وکړو، منګه غوی د ځان سره کینو، خپل بچی کینو، خپل نوسی کینو، خپل لونه، خپل کور څومره کسان چي دي دا بکینو، ار ورځ بکینو، او د رمضان حواله سره بلګي خبرې کو، لګه کارګزاري به یو بل تاورو،
چې تا نن څومره تلاوت کړی دی بچیا، د خپل نوسینه د بوس وګه تا څومره تلاوت کړی دی. دغه شانته کې د کور کمی زنانه دي، د هغوی نه لږه کارګزاري دی حوالې سره واوروه چې تا څومره تلاوت کړی دی. نو د اهل خانه ذهن سازي چې دا ډیره ضروری دي زما عزتمندو. د دې سره ډیر زیات بیداری پیدا کیږي، د دې سره ډیر زیات جستجو په انسان کې پیدا کیږي چې کله کور کې مشري او هغه د خپل اهل او عیال د غوي ذهن سازي وکي، د رمضان فضایل وته بیان کی، د تلاوت فضایل وته بیان کی، د عبادت او فضایل وته بیان کی، د قران د رمضان چې کوم معمولات دي هغه معمولات وته بیان کی چې په دې معمول باندې رمضان تیرول پکار دي. دا معمول جوړ کا خپل، دا زمونږ سار منځنه بعد دا معمول د خوب د پاره هغه ته معمول بیان کی چې په دې طریقه باندې به خوب کو، په دې ټیم کې به خوب کو، په دې ټیم کې به تلاوتونه کو، په دې کې به اذکار کو، او دغه شانته کې به دې کې نور د کچن میچن مصروفیات دي چې د هر سیز یو ټیمی چې دا خپل اهل خانه تا پاغه سره مخ کې دا غوي ذهن سازي کړي، چا ګډ وډ نه به ترتیب نه چې یو سړی ودی یو بل وته تلاوت کوي یا یو کار کوي بل کار کوي. زما عزتمندو ترتیب بیا ګډ وډی دی سره، او چې ټول اهل خانه یو ترتیبی کنه بیا ډیر برابر چلیږي، بیا ډیر مزیدار چلیږي، بیا نظام ډیر برابرۍ د انسان دغه کورنۍ هغه و اوقات چې دي دا ډیر په صحیح طریقه باندې استعمالي. نو د اهل خانه ذهن سازي چې دا ډیره زیاته ضروری ده. او بل خبره زما عزتمند هغه دا چې د روزي ضروری مسائل دي، د هغه مسائلو نه واقفیت چې دا ضروری دی. منګو تاسو له د رمضان متعلق روزه په سبانه باطلیږي، په سبانه فاسده کیږي، معنا په سبانه ماتیږي، په سیس باندې مکروه شي، روزه ته نقصان رسیږي، بای سيزونه. نو هغه مسائل د رمضان هغه پکار چې منګو تاسو د هغه حواله سره تاسو کو د علماونه د هغه سره منګ خپل ځان واقف کو، او هغه معمولات منګ د علماو نه زده کو چې منګ له سم معمول پکار دی په رمضان کې، کم عبادتونه منګ له پکار دي، کم سيزونو کې کم عبادتو کې خپل اوقات دا مصروف کول پکار دي. نو د رمضان حواله سره داغه مسائل زده کول دا ضروری دي. او اخیری خبره زما عزتمند هغه دا چې د خپل اخلاقو درستګي پکار ده. زمونږ استادو په اخلاقو کې ډیر کمې ده، اخلاقی لیول زمونږ له کمزورې ده. نو موږ به کوشش د رمضان نه مخکې دا کوو چې رمضان راشي او زمونږ اخلاق برابرۍ ګوره. رمضان کې موږ او تاسو ډیر د سیو چې قاریږو او غسر علی راځي. دا بعض خلک د دې رمضان نه یو بوجو کړی، بس روزه دی نیولې ده، چاته سو خبره نشي کولای، نه خبره کولای شي، نه بد خبره کولای شي. نو زما عزتمند ګوره د اخلاق درستګي ډېره زیاته اهمه ده. د څه بنه کو چې موږ او تاسو په رمضان کې بد اخلاقیان کو، بد اخلاقیانو نه بزان ساتو، خسته اخلاق به بزان کې پیدا کو. ګوره دا رمضان چې ده د صبر میاشت، صبر دا موږ ته د صبر تلقین راکړي. نو موږ او تاسو به خپل ځان کې صبر پیدا کو. ټیک د کور کې سړی له قارم ورزي، غلطیان هم کیږي، نو هغه غلطیان چې دي باغی باندې به چشمپوشي کې داغه به ډیره په نرمه طریقه باندې ازاله کې، په نرمۍ سره، په نبوي اخلاق سره، باغه طریقه باندې زما عزتمندو. بازار کې چا سره د معاملې رااله یا دکاندار سره د معاملې د اغستل خرڅولو معاملې ده، په دې کې به ډیره زیاته نرمي کو. ګوره تیزی بنه کو چې تم قاریږي او زم قاریږم، د دې نه به جګړه جوړیږي چې ستام بلډ پريشر هاي کړي دي او زه متهاي کم، انجام بده چې جګړه به جوړیږي. نو اوس کې وسړی هاي شوی دی، نو بل شړی له دا پکار دي چې د خپل غصه، خپل بلډ پريشر دا کنټرول وساتي. در دې وجه نه زما عزتمند د دې سره ډېری زیاتې مسلې حل کیږي، ډېری زیاتې جګړې دا په دې باندې ختميږي چې سړی گزاره وکړي. نو زما عزتمند منګ او تاسو په رمضان کې نو جګړې ډېری زیاتې کیږي. زمونږ او تاسو په معاشره کې دا غي غټه وجدای چې زمونږ او تاسو د اخلاق او درستګي نه شي. نو د اخلاق او درستګي وکاو، په ځان کې به خسته اخلاق پیدا کو. او بلدار زما عزتمندو د خوراک کې به کمې راوړو. وره خوراک کې کمې به راوړو، دانه چې بس روزه ده او خورا بس صرف خوراکونه کوا. روزه ماتي کې دومره خوراکو کو چې به تراوت نشو درې ده، دومره تکلیف محسوسو، دومره بوج محسوسو زما عزتمندو.
چې بیا تراوی نشو کولای. ډېر داسې یو موږ د هغې غټه وجه دی چې موږ دومره خوړلي دومره مسکلي چې بیا د الله بندګۍ ته نه یو جوړ، نو په خوراک کې کمی راولئ او په پېشمني کې بیا دومره وخورو چې بیا هم د ورځې د 1 بجې پورې چې څه کوو نو دا تروي اوبه هم خولې له راځي. د هغې غټه وجه دا یي چې موږ خوراکونه ډېر زیات کوو. خوراک په مناسب مقدار کې کوئ زما عزتمندو. د انسان خېټه چې خالی وي د بندګي ډېره په ښایسته طریقه باندې کوي، د الله عبادت په ښایسته طریقه باندې کوي. او د رمضان دا یو ډېرې طبي فایدې هم لري په دې کې چې موږ دومره ځان موړ کړو، دومره موړ چې د حد نه زیات ځان موړ کړو، نو زما عزتمندو انسان ته نقصان رسیږي په دې باندې. د معدې بیماریانې خلکو ته لګي، نو معمولی خوراک به کوو، کم کم خوراک به کوو چې زمونږ بدن چې دا سپکي، زمونږ بدن دا نشیتي. بل د روژې دا معنا به نه وي. یو زما عزتمندو دا زه اکثر وایم، زمونږ د امت چې کوم صحابه و، مشرانو، نیکان خلکو، هغوی به ډېرې زیاتې روژې نه وي. موږ خو صرف د رمضان دا روژې نیسو، نور ټول کال تیر شي موږ پکې 15 روژې ونه نیسو. هغه خلکو به ډېرې زیاتې روژې نه وي، خو د هغوی روژه داسې نه وه لکه څنګه چې زمونږ دا روژه ده. د هغوی دا روژه ماته چې ده به دونه پرتکلفه نه و، به ډېر ساده و. او زیاتره زما عزتمندو د هغوی روژه ماته چېرته کجوره به وه، یا د کجورې نه علاوه چېرته ډېر معمولي څه به هغه خلکو ته میلاوېدل، نور څه به نه وګورئ. په دقه کجوره باندې به هغوی روژه ماته کوو، او د دې کجورو سره به هغوی اوبه استعمالولې، دا به د هغوی خوراک و مستقل. نو د دې وجې نه زما عزتمندو چې ډېر زیات په ماکولاتو مشروباتو باندې د سړي نظر یي که نه، او د ده ټولو توجه دې طرف ته یي، دا سړی د رمضان دغه روحانیت نه د هغې نه محرومه کېږي. بل د لوږې او د تندې چې کوم احساس الله موږ ته راکوي چې دا روژه د دې دپاره الله رالیږلې دی، په دې کې یو حکمت دا دی چې یو سړي ته د یو غریب د یو مسکین د لوږې او د تندې احساس وشي. چې تا موږ دومره خوراک وکړو چې د ماښام پورې موږ ته د لوږې احساس ونه شي، نو موږ به څه د غریب سړي د لوږې احساس وکړو زما عزتمندو. نو غرض دا دی چې په رمضان کې به بل کار دا کوو چې خوراک چې دی دا به ډېر محدود کوو، دا به ډېر زیات معمولي کوو زما عزتمندو. معمولي معنی دا چې مناسب مقدار کې به موږ خوړل او څکل کوو، ډېر بسیارخوري به نه کوو. کوم سړی چې بسیارخوري ډېر خوراکونه کوي، یو خو د هغه په خبره کې اثر نه وي، د هغه د خبرې اثر ختمیږي، بل هغه له عبادتونه خوند نه ورکوي. خېټه چې د چا ډېره زیاته ډکه هغه عبادت نشي کولی. او بله خبره زما عزتمندو هغه دا ده چې د رمضان نه مخکې موږ او تاسو په ځان کې د صدقې عادت پیدا کړو. صدقه زما عزتمندو د الله نبي په رمضان کې ډېره زیاته کوله، او رمضان را روان دی، زمونږ په دې ملک کې ډېره زیاته ګراني ده، تاسو ته پته ده، ډېره زیاته مهنګایي ده، ډېر خراب صورتحال دی زما عزتمندو. ډېر سفید پوشه خلک دی چې هغوی د خپلې جامې د وجې نه غږ نشي کولی، هغه خلکو ته ډېر زیات تکلیف جوړ شوی دی. د دې وجې نه هغه خلک چې الله والا مال ورکړی دی، الله د هغوی لاسونه پراخه کړي دي، نو پکار دا دی چې هغه په دې یتیمانانو باندې، غریبانانو باندې، مسکینانو باندې، په هغه خلکو باندې صدقې وکړي. او په صدقه کې کوشش دا کوئ د خپلوانو لحاظ پکې ساتئ. صدقه کې کوشش د خپلوانو کوئ، خپلوانو له صدقې ډېرې ورکوئ. په دې کې به تاسو الله ډېر اجر درکوي چې تا خور غریبه د هغې له صدقه ورکوه، د تره زوی دی غریب دی هغه له صدقه ورکوه. دغه شانته کې څومره چې ستا رشته دار دي که نه، دوی له صدقې ډېرې زیاتې ورکوه. بیا د خپل چم ګاونډ مسکینان به یتیمانان به هغوی له صدقې زما عزتمندو دا ورکوئ. په رمضان کې کوشش دا کوئ چېرته غریبانان مسکینان دي په هغوی باندې لږ غونته کې نظر ساتل پکار دي. دا روژه د دې دپاره ده چې موږ ته ګورئ دا احساس پیدا شي، دا د همدردۍ میاشت ده، ګورئ دا د مواساتو د رورولۍ میاشت ده زما عزتمندو. دا داسې نه ده چې بس موږ صرف خپل ځان باندې نظر ساتو، نه دا به نه کوو. دا د مسلمان سړي سوچ نه دی زما عزتمندو. کوشش به دا کوو زما عزتمندو چې د خپل ګاونډ، د خپل چم، د خپل علاقې د دې چې کوم غریبانان دي په هغه خلکو باندې به نظر ساتو، د هغوی به په خپل مال کې خیال به ساتو. لږ خیال ساته، دا ضروري نه ده، خو حتی الامکان دغه خلکو خیال ساتل غواړي. نو دا د روژې حوالې سره یو څو آدابو زما عزتمندو کیدای شي د بلې جمعې نه مخکې روژه راشي،
یو څو ورځې دي نو د دې آداب خیال ساتل غواړي. اولنې دا لګ واوري بیا چې موږ او تاسو ته په ذهن کې اولنې خبره بدای په خپل مصروفیاتو کې به کیمرا ولو. عباس به ګوره ټیمونه نه تیرو، عباس به ګرځو را ګرځو نه، عباس به وزو نه، عباس به بازارونو ته نزو، عباس ټیمونه چری دا به ختم کو زما عزتمندو. غیر ضروری مصروفیت چې د یو کار دی چې د هغې ضرورت نشته موږ به ځان مصروفه کړی دی، دا مصروفیت به ختم کو زما عزتمندو. دا به د الله کتاب لور کو. دویمه دا د انټرنیټ نه احتراز، د سمارټ موبایل چې دی د دې نه احتراز وکړو. د دې موبایل نه به ځان ساتو. ګورئ د دې غټو موبایل نه په دې کې حتی الامکان دی کې خیر د باره ما تاسو ته ویل استعمالولی شئ، تلاوتونه پې اورئ، تقریرونه پې اورئ، دغې لپاره استعمال کوئ. درېیمه دا زما عزتمندو د وقت د زیانه به ځان ساتو چې وقت رانه خراب نشي. څلورمه خبره دا ده چې خپلو اوقاتو له به ترتیب ورکوو. ګورئ روژه را روانه ده، موږ به د خپلو اوقاتو له دې له به ترتیب ورکوو چې په دې ټیم کې به موږ خوب کوو، په دې کې به موږ اذکار وایو، په دې کې به موږ تلاوت کوو، په دې کې به نفل کوو. په دې ترتیب باندې چې موږ او تاسو خپلو اوقاتو له د 40 غنټې ټیم دې له موږ یو ټایم ټیبل جوړ کړی، په هغه ټایم ټیبل باندې به خپله روژه تېرو. او دغه شانته کې د قرآن تلاوت به ډېر کوو، ډېر زیات خوړل سکل به نه کوو. خپل اهل خانه د هغوی سره به د روژې حوالې سره لږ غونته کې بحث کوو، لږې خبرې اترې په خپل کور کې د خپلو بچو سره، د خپل اهل خانه سره، د هغوی سره د روژې باندې لږ بحث کول، د روژې د مصروفیتو متعلق د هغوی سره لږې خبرې کول، د هغوی نه لږه کارګزاري اورول چې تا څومره تلاوت کړی، تا څومره اذکار کړی، تا څومره نوافل وکړل. دا ترتیب زما عزتمندو ډېر ضروري دی. او دغه شان اخلاق به خپل ښایسته کوو. او د روژې چې کم مسائل دي ضروري مسائل حتی الامکان په هغې باندې به ځان پوهه کوو. الله رب العالمین دې په دې خبرو موږ او تاسو سره عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر